Minutul de munză fareze și o farză dau ei ce kerat munză și kerat caul da farze. Ogoresc ali kerat de Quran Pak surat Fatiha लिए de suratul sara milau caul nadi balke de ce kim huruf kim surat motul munză și tilawat kaida ka aga de surat Fatiha nawi ka bal surat Ikhlas wi de sahih huruf زکول یا په هر انسان باندې لازم دي یعنی دامره و حروف زکوي چې په اثرات د الفاظ معنا نه غلطه دي ځکه چې کله کله د حروف تهجی نویش حروف دي او د هر حرف د پر خپل مخرج یاده او کله کله د څه زوی چې په یو ځای شي چې مخرج نه ته ټکا غلط کی ای وټ کی پوزه بل ټکاویا کما سره مې ته صح پوزه خاوی دانګه ها او د ها فرق نه کوي عین او غین فرق نه کوي سین او سا او صاد دغه فرق مې ته څنګه مشته ده خو به کله کله دغه د وجه معنا یا غلطه دي به هر مسلمان سړی باندې چې د علمیس کای باندې دامره تجویز زکول ضروری دي چې د قرآن پاک پر منظور 10 تلاوت کوي شي چې په سره د معنا غلطه شي نه ځکه چې زنه زوی شی به معنا د څه غلطه شي چې د ایغه د واجه سره انسان کفر ته پرسري کبه تور مثال چې معنا غلطه شي اکثر مې ته څه خلق د سورته فاتحه اول آیت چې په هر رکعت سویچ الحمدلله رب العالمین ادھر پستا حدو منائے دا کری چه ٹول دے کمال صفتینا خاص تی اغلا لرا رب العالمین چه دے ٹول علم خلق رب دا پلن کدا خو منو تو سے خلق الحمد پوزیویچ الحمدللہ ہا پوزیت شوئے سترگی والحاوئے ایس چه الحمدللہ ہوئے دے دغه باب دیر زیوت مانے کرے یوا منائے دا کری چه الحمدللہ چې ټول لګي دي الله دې پره چې دې الله دې پره دې لګي یا دا هغه کې پاش الله رب عزت آیات ذکر کوي چې وجعلنا الارض حامدة چې میرا مزکه وګرځولا وچا چې به الحمدلله وي چې به دې هغه څنګه نه وکړي به معنا کوي چې ټول وچولا نعوذ بالله تعالی رضا الله لرا یا دا هغه زنه د الحمد معنا بخل لا کوي به معنا داري چې الحمدلله نعوذ بالله ټول بخل چا د پردا الله د پر نو دا داسې معنی دي چې سره سړی ایمان یا څه کې ختمه چا کې دې سره وي دا هغه ګوره د سورته فاتحه اخري ټکا دا کلمه ولضالین ادوجه زواد دا د زواد مخرج دا غدا چې د ژبه یا شای طرف یا غس طرف دوی د زوم غوشه سره لګوي حروف حافیه نه ده او مینو ته چې دا تلاوت کوي به زنا زواوی زنا زواد وی زنا زاوی او زنا به بالکل څه نه جوړ کی دا ولد ضالین اس ګوره ولد ضالین معنا کوي چې الله می دې خلق نه ما ورزوي چا گمراوي او چې ولد ضالین یو یې به معنا کوي چې الله میرا دې خلق نه ما ورزوي چا د خلق رهنمایي کوي اس پلا سوچو گیا چې رهنمایي کول چاته د سیخ لار د شاه چاته کو بد چار دا شاه چاته او چې ولادت دوالین وی داروی به معنا دا کړی چې الله مو د خلق نه ما کې جوړ ته سیخ د خلق څخه کوي رهنمایي خپل ځون ته په خپل شرع کول دي دا هغه سورته اخلاص چې مثال وګورئ آیا مې تو سه اکثر پر موضوع شوی سورته اخلاص اول آیت تا قل هو الله احد کل غټ کاف تا کاف لام معنی دا کوي چې جناب محمد رسول الله تو تویا امید سے خالص ہوئی کل واڑی کا کاف ہے اس خالی غټ واڑی کی کاف سے دامنا فرق تھا چې غټ کاف سره وی به معنا کوي چې تویا او چې واڑی کی کاف سره وی به معنا کوي چې اخرى څنګه اخرى اس الله به سے خوري نعوذ بالله دایمانا غلط اشرا دا غره کې د سورۃ اخلاص اخري آیات ولم یکن له کفوا احد چې الله رب العزت سره سې کیا برابر نه دی او چې ولم یکل کاف نه بیا کاف جوړ کړه
به معنا کوي چې ولم یکن له چایا نه دی ویلي نو ګودا کلی کاف او کاف د وجه دامره معنا غلطه دي او ها او د ها د وجه دامره معنا غلطه دي دا غره کې د سورته کوثر یو مثال اخري وګورئ سورته کوثر آیات ته الله رب العزت فرمایي چې فصل لربک وانحر چې تلمیذ